أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرة آیت نمبر 28. کیف تکفرون څنګه انکار کوي تاسو بالله د الله وکنتم او حال دادی چې وای تاسو امواتن مړه فاحیاکم بیا ژوند کړی هغه تاسو ثم یمیتکم بیا مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا ژوند کوي تاسو ثم الیه ترجعون بیا هغه طرف ته واپس ګرځول شئ. هو الذي الله غذات خلق چې پیدا کړل لكم تاسو د پاره ما فی الارض سچ پزمکه کې دی جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړل الى السماء اسمان طرف ته فسواهن فسمکړل اغا 7 سماوات هو اسماننا وهو بكل شيء عليم او هغه په هر څه باندې پوهه دی. د دې آیاتونو ربط د ما قبل سره روان دي. ما قبل یو رکوع لاندې الله رب ذوالجلال ارشاد فرمایلی چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال خپل توحید چې هغه بیان کړو او په هغه توحید باندې الله رب ذوالجلال دلایل چې دین هغه پیش کړو او هغه دا و چې الله رب ذوالجلال تاسو هم پیدا کړی او تاسو د وړاندې چې کوم خلق تیر شوی دا هغه هم پیدا کړی تاسو د پاره زمکه فرش ګرځولي اسماني پیدا کړي بیا د اسمان نه چې دی او باو دا غوبو په ذریعہ باندې چې دی تاسو د پاره قسمه قسم میوجات چې دی نو هغه د رزق د پاره پیدا کیږي. نو الله رب الجلال دغه سيزونه چې دی بیان کړل چې الله دومره قادر ذات دی تاسو هیڅ نه وای تاسو پیدا کړل او بیا تاسو د پیدایش نه پس تاسو د پرورش د باره چې دینو موږ د زمکه نه چې قسمه قسم میوجات او سبزیان چې د تاسو د رزق لپاره پیدا کړل دا نور څوک نشي کولای دا صرف او صرف چې دینو دا الله کولی شي چې دا کار صرف الله کولی شي نو د عبادت لایق هم چې دینو د غزاد دي او دغه شانتي بیا ورپسې الله رب ذوالجلال و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کی د پیغمبر علی السلام رسالت چې دینو هغه ثابت کړو او باقی باندې چې دینو دلایل پیش کړو کتا سو وایي چې دا قران دا الله کتاب نه دی نو تاسو راوړی قران د دې په شان قران راوړی د دې په شان د سورتونه راوړی یا د دې په شان یو سورت راوړی نو کتا سو د دې په شان کې قران نشه راوړي د دې په شان کې سورتونه نشه راوړي یا د دې په شان کې یو سورت نشه راوړي نو معلومه شو چې دا د الله کلام دی او چونکی دا پیغمبر علی السلام تاسو ته پیش کړي نو دا پیغمبر دی دا رسول دی. اوس په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال مزید هغه خپل توحید چې دی هغه ثابتوي او دا انسان چې دینو دا مخې ته داسې دلایل او ته مخې ته کېږي چې په دغه دلایل باندې تو سوچ وکاو پس دا غینه تو
تا ته تو په دې خبره باندې ورسې چې د الله د انکار چې دینو سو عذر چې دا نه پاتې کیږي. نو الله رب الجلال د انسان طرف ته متوجه کوي چې کم سے کم تو په خپل پیدایش باندې لږ سوچ وکړه کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. اموات دا د موت جمع ده. موت هغه سیسته ویل کی چې باغی کی جان نه باغی کی چې دینو سانی هیڅ نه. نو اے انسان تو خو هیڅ نه وي تو کبه فرض پر خپل وجود باندې او پر خپل خلقیت باندې صبر لږ سوچ وکي. نو ستا خلقیت ساده وجود دا د یو نطفه نه چې هغه جوړ شوی وکنتم امواتا هیڅ نه بلا جان بغیر جان هیڅ پکې نه. په حقیقت کې ساده وجود چې دینو دا د دنیا په ګډ ګډ کې چې راو خور شوی لکه دا کوم نطفه نه چې پیدا شوی نو د دې نطفه پر پیدائش باندې لږ سوچو کې دا نطفه دا څنګه جوړ شوی دا نطفه جوړیږي دا د غذا نه جوړیږي ولدا غذا چې دا غذا څنګه پیدا شوی نو کله په دې غذا د غنمو په یو دانه باندې سوچو کې نو دا څنګه جوړ شوی دا د کم دې د تخم راشي په کم دې کې چې واچول شي د کم دې نو ته چې اوبر راشي او بیا چې دا غینه غذا تیار شي هغه بیا خلقوخي بیا دا غینه چې دې نطفه تیاریږي او بیا چې دې نو ستاره وجود چې دې نو دا غینه رخي. نو اے انسان تو دومره ناشکر یې چې الله رب الجلال تعالی د یو غنځ نطفه نه چې تو هیڅ نه وي هیڅ نه وي او الله دې چې یو بهترین وجود درکو نو تعالی څه شرم نه لري چې تو کم ذات چې انکار کوي. وکيف تکفرون سرنګي تو انکار کوي تاسو دلیل سره یعنی د الله د ذات نه انکار کول په دی باندې دلیل نشته. الله فرمایي کنه ومن يدعو مع الله الى ان اخر لا برهان له به. دا کوم خلک چې د الله سره شریک ټهراوي دا الله سره چې نور خلک چې هغه ملاوي چې دا هم چې نو خدایان لا برهان له به په دی باندې هغه څه دلیل نشته چې دوی په کم بیس باندې چې د الله سره شریک راکړي. نو د الله انکار کول د الله کفر کول په دې باندې د خلکو سره دلیل نشته او د الله په توحید باندې بشمار دلایل. که انسان پر خپل په شپږ پټه وجود باندې لږ سوچ وکړي چې زه خو هیڅ نو بهترین شکل چې الله مال راکو نو څوک شته څوک متصرف ذات شته چې الله مال دا بهترین وجود راکړي نو دا انسان د خپل جسم په دې خبره باندې مجبور کړي چې او څوک شته تو په هغه باندې ایمان راوړي. کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله وکنتم امواتا او حال دا چې تاسو مړو هیڅ نه دا الله څه چلو په احیاکم دی الله تاسو له ژوندۍ درکړه تاسو له چې ژوند درکړو تاسو ژوند کړئ تاسو د هغه به جان نطفه نه چې دی الله چې دی یو بهترین انسان او شکل تعالی درکړو نو تو اخر په کوم سترګو باندې چې الله انکار کوي دا الله تعالی چې مزید چې دا انسان په دې خبره مجبور کوي دلایل ورته پیش کوي او اتمام حجت یعنی حجت او دلیل په چې دا یعنی مضبوطی چې ورځ په قیامت باندې چې دا انسان دا ولوي چې ما ته په چې چا سلوي ما ته په چا الله په شان نه وکړي چې الله څوک دی. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي وکه یو انسان چې د غر په سر کې ناسي او دې د ورځې او د شپې د تصرفاتو ته ګوري کله ورځ راځي کله شپه راځي او د پرې ورځ شپه ورځ او په کائنات کې چې دا کم نظام چې دا روان دي وای دغه لپاره چې دین وای دا هم کافی چې او دا شپه ورځ چې بدلیدل دا وړي جمع دا فصلونه دا مختلف تغیرات چې په نظام کې کیږي دا انسان په دې خبره مجبور کوي چې او داس یو ذات شته چې دا ټول نظام چې دا چلی په دې لپاره چې صرف دا خبر هم کافی ده
خو لیکن الله رب الجلال د دې عقلي دلایلو علاوه پیغمبر علی السلام یې چې د دنیا ته را لېږل هغه چې دا قران ورکو او دا قران چې نو دا د خپل امت ته چې دا خودل او د الله په شان سره کړی دی په دا باندې چې نو دلیل او حجت چې هغه تام کړی چې ورس قامت دی انکار وکړي نو دا دلایل خو په دوا کدی پر خپل جسم باندې لفظو کې دې خو هیڅ نو تعالی الله خپل بهترین وجود در کول دا چا در کړی دی نو ته اخر په کوم سترګو باندې الله انکار کوي کیف تکفرون سرنګ انکار کوي تو بالله الا الله وکنتم او حال دادی چې وای تاسو امواتن مړه فاحیاکم بیا هغه ژوند کړی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړه کوي تاسو اول هیڅ نو الله تعالی بهترین ژوندۍ درکړه پتا سو باندې بیا چې دی او بیا مرګ راځي ثم یمیتکم بیا بمړه کوي تاسو ثم یحییکم او بیا ژوند کوي تاسو ورځ په قیامت باندې دوباره چې دی تاسو الله را ژوند کوي مفسرین دلته چې دی دې طرف ته هم اشاره کوي چې ګوره تاسو هیڅ نه وای الله تعالی بهترین چې وجود درکو تاسو را ژوند کړی بیا به الله تاسو مړ کړي او بیا به چې تاسو سکی تاسو را پاسئ تاسو بیا را ژوند کړي نو کوم خلک چې د بعث بعد الموت نفس د مرګ نفس چې دی هغه انکار کوي چې نو اخو نور ژوند نشته دی بیا به الله څنګه چې نو دلته هغه جواب ورکړي چې تاسو هیڅ نه وای الله تعالی وجود درکو بیا به تاسو ملکی هم ذکر هغه چې دوباره وچې تاسو را ژوند کړي کیف تکفرون او سره انکار کوي تاسو بالله الا الله وکنتم تاسو اموات مړه فاحیاکم فسجد کړی تاسو ثم یمیتکم او بیا مړه کوي تاسو ثم امات یمیت دا مضارع صیغه د دې په موږ د مستقبل سره ترجمه کوو ثم یمیتکم بیا مړه کوي تاسو له په دنیا کې ژوندۍ درکړه مختصره غونډه کې ژوندۍ درکړه چاله شپه کاله چاله او یا کاله چاله اتیا کاله دا به همیشه لپاره ثم یمیتکم بیا تاسو له مرګ راځي ثم یحییکم بیا به ژوند کوي تاسو بیا به چې مرګ نه پس چې دوباره به چې تاسو ژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته واپس ګرځولې شي الله ته چې بیا چې د حساب کتاب لپاره چې ګرځولې شي چا به چې د جنت فیصله کیږي او چا به جهنم فیصله کیږي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي الله غذات خلق چې پیدا کړل لكم تاسو د پاره ما في الارض سچ پزماکه کې جميعا ټول په دې زمکه کې چې سدي الله رب الجلال دا د سره ستاره لپاره پیدا کړی دا مزید الله چې هغه دلیل چې په دباري کام کوي چې دته د انکار چې دغه الله رب الجلال په دې زمکه کې چې سدي هغه ستاره لپاره پیدا کړی نو ان شکر ته زاد تو اخیر د کم رب چې انکار کوي دا ټول سیدنو ته مخه ته کوي چې ګور پر زمکه کې پزمکه د پاسه دی او په پزمکه کې دن نه دي هغه د خوراک دی او هغه د غستو دي او هغه د آرام او د هر څه لپاره چې سیدونه استعمالي دي د ستاره لپاره پیدا کړی دا ټول هر څه ستاره لپاره پیدا کړی او چې دی د الله د عبادت لپاره پیدا کړی دا ټول هر څه چې د ستاره لپاره ودلته مفسرین یو مسله راوکړي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله غذات چې پیدا کړل لكم تاسو د پاره ما في الارض سچ پزماکه کې دي جميعا ټول سچ پزماکه کې دا ټول تاسو د پاره دي نو د دې چې فقها یو مسله راوکاږي چې دا څومره سيزونه چې کنه پدې کې اصل اباحت دی اباحت مطلب چې دا پزماکه کې څومره سيزونه دي دا ټول سړي دا حلال دي د انسان لپاره خو لیکن چې کوم سيز حرام دي هغه شریعت چې هغه په نور انداز تر چې هغه حرام راکړي لکه اوس پزماکه کې خو خنزیروم دي پزماکه کې خنزیروم شامل دي الله خو چې سچ پر زمکه کې هغه ټول تاسو لپاره مطلب دا چې ټول تاسو لپاره حلال دي نو وس خنزیر به کیوم دي نو خنزیر چې هغه په نورو دلایل سره چې هغه حرام دي نو فقها وايي چې په اشیاء کې دا اصل چې هغه اباحت دي ټول څه هغه حلال دي او کوم شي چې هغه حرام دي هغه شریعت چې په بل ځای سره هغه په احادیث کې په وضاحت سره راغلي یا په قران کې په بل ځای کې راغلي حکم راغلي چې دا ستاره لپاره سره دا ستاره لپاره حرام دي شراب دي نو شراب هم د دې زمکه پیداوار دي خو لیکن هغه په نور دلایل سره چې ثابت دي چې شراب سری دا حرام دي هو الذي الله غذات خلق چې پیدا کړل لكم تاسو د پاره ما فی الارض سچ پزمکه کې جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړل الى السماء اسمان طرف ته فسواهن بیا سم کړل اغا سبع سماوات هو اسماننا نو الله چې یوازې ځان چې پر زمکه کې سدي
اسمان کې چې سدي دا هم تاسو د فائدې لپاره اسمان کې بره چې څومره نظام دی څومره کائنات دی څومره سيزونه دي دا ټول د انسان د فائدې لپاره دي نور د سپوږمۍ دا ستوري دي دا ټول چې د انسان د فائدې لپاره چې د نور او سپوږمۍ په ذریعہ باندې چې څومره سيزونه چې دا په وجود کې راځي پیداوار راکېږي د انسان امراض بیماری د دې ټول تعلق کې د نور د روشنايي سره دي د شان دي د میوه په خېدل د میوه د پیداوار کې خوږوالي راوصل د دې تعلق ټول د څه د نور او سپوږمۍ سره دي نو الله فرمایي چې صرف ځمکه نه په اسمان چې دي او یو اسمان نه بلکې و اسمانونه دا هم تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړل الى السماء اسمان طرف ته فسواهن فسمي کړل اغا سبع سماوات و اسمانونه نو د دې څنګه معلوم شي اسمانونه چې دا وګورئ بعض ساينسدانان او داسې نور ډېر خلک داسې وایي چې اسمانونه نه دي ولیکن د دې سبع سماوات وضاحت دي چې اسمانونه سری هغه وګورئ بعض حضرات په وضاحت کړی دي کبل فرض نه هم شي نو واسمانونه دي او اتم نمبر چې دا عرش دی او نهم نمبر چې دی هغه کرسی ده د الله د ذات د شان مطابق چې کوم کرسی ده نهم نمبر بچی دی نو بیا هغه شي دغه شان دي په قران کې دا بعض دلته خدا وایي کنه چې الله رب الجلال اول زمکه پیدا کړل او بیا وایي ثم استوى الى السماء د زمکه نه پس چې نو بیا الله رب الجلال اسمان طرف ته متوجه شو حالانکه بعض قران کې مخکې راځي والارض بعد ذلك دحاها هل چې اول الله رب الجلال اسمان ذکر کړی او پس دا غیر چې نو وای چې د اسمان نه پس چې الله رب الجلال زمکه چې هغه خورا کړل نو بظاهر باندې دغه آیت له خدا معلومیږي چې اول الله رب الجلال اسمان پیدا کړ او بیا زمکه پیدا کړ او دلته الله رب الجلال اول زمکه پیدا کړ او بیا سره بیا اسمان پیدا کړ نو دا زموږ د مشران زموږ د علما دا چې وایي قرآن او حدیث دا خو د هدایت ذریعہ ده خو لیکن په قرآن او حدیث باندې چې دی برای راست د هر څه کار نه چاري عمل وکړي د دې لپاره د ماته ضرورت پیږي د یو عالم ماته د یو امام ضرورت پیږي چې هغه ماته د قرآن او د حدیث لک تشریح وکړي ماته لک وضاحت وکړي چې دې په پوه شي نو کوم په ظاهر باندې د قرآن دی رغبت وګورئ دلته الله و چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا چې اول چې ما زمکه پیدا کړل او بیا چې ثم استوى الى السماء باسمان طرف ته متوجه حالانکه وخت درشم سپاره کې بیا راځي والارض بعد ذلك دحاها الدين مخک الله رب الجلال اسمان ذکر کړ چې اسمان پیدا کو پس دا غوښنه چې زمکه پیدا کړ نو دلته انسان چې روشي چې یا الله دا پاک کلام دی په دې باندې زما ایمان دی دا استاد د قران هر آیات باندې زما ایمان دلته چې خبر یو شان دی دلته خبره بل شان دی نو د دې جواب بیا مفسرین کوي چې ګوره الله رب الجلال اول زمکه پیدا کړی اول سګری دا اول زمکه پیدا کړی دا بیا الله رب الجلال اسمان پیدا کړی دی او الته چې راغلی والارض بعد ذلك دحاها د اسمان د پیدایش نه بس والارض بعد ذلك دحا چې الله زمکه چې هغه خورا کړل نو د زمکه د خورېدو مراد دی چې اول الله رب الجلال زمکه یو کولاو میدان پیدا کړ بیا چې اسمان پیدا کړ بیا چې نو دا څومره میوجات چې دا څومره بوټي چې دا څومره ونی چې الله رب الجلال کې دا خورا کړل والارض بعد ذلك دحاها مطلب دی چې د اسمان د پیدایش نه پس چې کم زمکه الله رب الجلال د اسمان د پیدایش نه مخکې یو میدان تیار کړو باغی چې دی د ونو د میوو چې څومره د هغه د څه هغه کې خورا کړل نو مسله څه شو لا واضح شول زما استاد چې په ذهن کې کوم اعتراض هغه ختم شي نو دی وجه موږ محتاج یو یعنی د سمندر نه براه راست موتی راوکاګل دا خو د کمال خبره ده یو موتی چې د سمندر د یخ نه راوځي نو دا خو د کمال خبره ده چې ماته یو بهترینه موتی میلاو شي ولیکن د سمندر نه براه راست موتی راوکاګل دا د هر چا کار نه د دې لپاره ماهرین په کار چې هغه سمندر کې غوته لګي او هغه موتی راوکاږي او بیا مارکیټ ته راوړي بیا نو ته به د سبب واسطه سره دغه ماهرین چې کم غوته لګولي شي او کم چې لامبو والی شغه راوکاږي شي کته برای راست ورګانګي چې نه دا خلکو به ملاوت کړي دا خو ماته صحیح چیز نه ملاويږي زو په خپل ورګان نو د غرقېدون علاوه بل څه وتاته نه ملاويږي نو دا قشانتي یو سړی چې دی ټول عمر داسې پرغه کې ډیر شوی دی او دې چې دی ډاری چې دی راځي په قران او په حدیث باندې عمل کوم ماته چې عالم ضرورت نشته لري ماته چې امام ضرورت نشته لري نو دی وته گمراه کېدون علاوه بل لار ته نه ملاوي
نو دې وجه دې محتاج دی یو عالم دی یو محتاج دی یو امام دی محتاج دی یو مفسر چې دته چې لږ وضاحت وکړي بیا په هغې باندې څه وکړي عمل وکړي هو الذي الله غذات خلق چې پیدا کړل لكم تاسو لپاره ما فی الارض سچ پزمک کې دي جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړل الى السماء اسمان طرف ته فسواهن پس برابر کړل هغه سبع سماوات او اسمانونه مفسرین فرمایي یو اسمان نواله د بل اسمان پوری یعنی د زمکه نواله اولنی اسمان پوری 1500 کال چې هغه مسافت دی بیا د شان دی بل تقریبا 3.5 کال چې دی ها یو سړی مسافت کې الله ولدون عمر ورکی نو دا و اسبابونه بس کې هغه کراس کوي وهو بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې په هره نو دا الله رب الجلال دا چې دینو دا دلایل چې دا پیش کړل چې په دې باندې له غور فکر وکا بس دا غیر ته د الله د ذات انکار کوي نو دا ډېر د تعجب خبره ده کیف تکفرون سرنګ تاسو انکار کوئ بالله د الله وکنتم او حال داری چې وای تاسو اموات مړه فاحیاکم بیا غوند کړی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا هغه طرف ته تاسو واپس ګرځولې شئ هو الذی الله غذات خلق چې جوړ کړ لكم تاسو لپاره پیدا کړ لكم تاسو لپاره ما سچ دی فی الارض فزمک کی جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړل الى السماء اسمان طرف ته فسواهن پس سمکل هغه یعنی هغه چې برابر کړل سبع سماوات و اسمانونه وهو